اولاد او بچی هم داغي اور نه بچ کئ څنګه چې خپل ځان بچ کئ نو داسې بچیم بچ کوا سحر چې مانزله بچی پاسئ دسی پاسوله که زلزله چې وشي چې کله زلزله وشي نو مونږ او تاسو چې کله د کوټې نه اوزو نو دا بچی ځان سره پترخ کې ونیسو او بړستن ترې نه لر کو او اله ګوله جوړه کو وایي شابه زلزله ده هسې نه چې دا کور در باندې ررتو شي نو چې بچی مانزله ویښی نو داسې اله ګوله پې جوړوله که زلزله چې بچو پاسئ 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 ولې د جهنم اور دی د جهنم اور دی د جهنم اور دی داسې بچی پاسوه مانزله چې هسې نه چې دا بچی مې دا مونځ نه کوي او بیا پې د جهنم اور مسلط شي نو اله ګوله په بچو جوړوه او بچی داسې په وارخطایۍ باندې مانزله پاسوه قو انفسکم و اهلیکم نارا الله وی ځانونه هم بچ کئ او دا بچی مم ګورئ بچ کئ ته چې مانزله راځي او بچی دي اوده پراته دي نو ځان دې د اور نه بچ کو خو ګورئ بچی دي بچ نه کړل بچی پاسوه قو انفسکم و اهلیکم نارا پاسئ بچو پاسئ مانزله پاسئ د جهنم اور دی الله وی چې ځان تم بچ کې او بچی تی نه هم بچ کې مونږ ډیر خلق خو د ځان فکر هم نه کوو او که د ځان فکر کوو نو ډیر خلق بیا د اولاد فکر نه کوي د ځان فکر کوي خو د اولاد نه کوي به د ځان فکر کوي به د اولاد فکر کوي د ځان د اولاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین بچو ته د مانزه حکم کوي چې کلم دا بچی 9 کالو ته ورسی چې 9 کالو ته ورسی د مانزه حکم ورته کوه په مانزه عادت کوه او د ځان سره جمعات ته بوزه بچیا منځ دی الصلاة عماد الدین دا د دین ستن ده په دې منځ باندې دین ولاړ دی او دا منځ د امام الانبیا د سترګو یخوالی او بچیا زه چې ځو مانځله مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې 10 کالو ته دې بچې ورسېده او بچي دې منځ نه کو بیا یې وخا بیا ورته سزا ورکوه بیا ورته زورنه ورکوه بچیا ته د 10 کالو ته منځ نه کوې واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین چې 10 کالو ته ورسېدل بیا وله په منځ سزا ورکوه ولې دې منځ پرېښودی دی بچیا منځ پرېښوده مې کتاب کې نشته دی منځ پرېښوده دی نه برداشت کومه ګورئ په دې دین ولاړ دی دا د دین ستن ده الصلاة عماد الدین بچیا تا ولی من نه دی کړی قرآن کې چې کم ځای راغلی نو وایي اقیم الصلاة منځ قایم کوئ داسې نه وایي چې منځ وکئ اقیم الصلاة منځ قایم کوئ د قیام یوه ترجمه علما دا کوي چې د دې معنی دا ده چې منځ کوئ نو د ټولو سنتو د واجباتو د مستحباتو خیال پکې ساته دې ته اقامت د منځ وایي چې سره د ټولو آدابو مستحباتو د واجباتو سره ته منځ ادا کی زه سجده لګومه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سجده څنګه لګولې وه زه چې قیام کوم لاس په کم ځای کېږدمه لاس په کم ځای کېږدم امام الانبیا لاس کم ځای ایښودي زه چې تکبیر تحریمه له لاس اوچتوم څومره به یې اوچتوم ستا بچي ته پته شته تا بچی په دې پوه کړی دی چې څومره به زه لاس اوچتی زه به یې څومره اوچتوم او ته به یې څومره اوچتی نو د ټولو شرایطو د آدابو خیال ساتل چې کله امام مانځه کې ووایي سمع الله لمن حمده دې معنی دا ده چې الله اوري حمد د هغه چا چې څوک د الله حمد کوي چې د الله حمد څوک کوي نو الله یې اوري دا د امام ووایي دې مقتدیانو ته وی مقتدیانو الله ستاسو حمد اوري حمد ووایئ دا امام مقتدی ته ووایي نو پکار دا وه چې امام ووایي چې سمع الله لمن حمده
نو چې مقتدی خخ کولی وی چې ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد دواړه ټیک دي حروف سیوا کیږي نو اجر سیوا کیږي چې ربنا ولک الحمد نو لک اجر ښه سیوا شو ربنا لک الحمد چې مونږ وایو بالکل ټیک دی خو ولک الحمد اجر لږ نور سیوا شو نو هغه امام وی سمع الله لمن حمدا اے مقتدی الله ستا حمد اورید الله حمد بیان کا نو امام چې وګوري نو مقتدی سجدی لتلی مقتدی کا تو سجدی لتلی نو پکار داده چې دی امام مقتدی ویلې چې دا ماته امام اوی چې سمع الله لمن حمدا نو چې دی مقتدی خ قلار باندې ویلې چې ربنا ولک الحمد دا الله چې څوک حمد کوي نو الله اوري نو ربنا ولک الحمد الله ټول تعریفونه تعالی ردی ته د حمد قابل او ته د ستاینې قابل نو بیا وروسته وایه الله اکبر دې ته اقامت د منځ وي اقامت د منځ دې ته وي حدیث مبارک کې راځي چې کله بنده مانځه کې وایي الحمدلله رب العالمین بیا پسې لږ ودرېږئ الحمدلله رب العالمین لږ وقف وکا ته چې وایي الحمدلله رب العالمین رب العالمین وایي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وي چې ته بیا وایي الرحمن الرحیم ودرېږي رب العالمین وایي اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلله چې بیا ته وایي مالک یوم الدین الله وایي مجدنی عبدی زما بنده خو زما لویی بیان کړه چې د قیامت واقدار الله دی زما لویی بیان کړله نو بیا دا بنده مانځه کې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وایي دا آیات ټول د فرشتو ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وایي اے فرشتو دا نیم آیات زما دی او نیم د دې بنده دی ایاک نعبد الله عبادت تعالی کو هو ایاک نستعین د امداد ستا نه غواړو زمونږ حاجت هم دی عبادت په تعالی کو و امداد به زمونږ کوي نو الله وایي دا آیات نیم زما دی نیم زما د بنده دی دا ته چې سوره فاتحه وایي خو ته د دې د راز نه دی ځان نه دی خبر کړی نو ته یې په یوه سا باندې زر زر ووایي نو نه پکې د حمد پته ولګي نه پکې د ثنا پته ولګي نه پکې د الله د لویۍ پته ولګي نو چې ته ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله وایي دا نیم آیات زما دی نیم د بنده دی نو چې بیا ته وایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو الله پاک وایي دا ټول زما د بنده دی په دې کې خو زما څه نه و نیغه لار راته وښیي د یهودو د لار نه مې بچ کړي د نسواراو د لار نه مې بچ کړي د ګمراهانو د لار نه مې بچ کړي نو الله وی هذا لعبدی دا آیات خو ټول زما د بندو دا خو ټول ځان له وغوښتو ناولني درې آیاتونه د الله حمد شو دویم نیم شو او اخیرنی ټول د بنده شو نو چې وی کله بنده دا ختم کی کنه نو د الله د طرف نه آواز وشي رب العالمین فرشتو ته وی هذا لعبدی دا آیات ټول زما بنده د پاره ولعبدی ما سأل اے فرشتو زما بنده چې ما نه څه وغوښتل په دې فاتحه کې هغه ټول مې وله ورکړل هغه ټول مې وله ورکړل چې ته صرف ولا الضالین وایي نو اقامت د مونځ دې ته وایي چې داسې مونځ وکړه الله وایي اقیموا الصلاة بل ځای الله وایي لیبلوکم الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا قیامت کې الله وایي زه به ګورم چې عمل ښایسته چا کړی ډېر نه لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وایي چې ښایسته عمل چا کړی زه به د عمل ښایسته ګورم زه به د مونځ وزن ګورم چې مونځ ښایسته چا کړی دا نه چې ډېر چا کړي دي ښایسته چا کړي دي د عمل ښایستهوالي لره به اعتباري رسول الله صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان و عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی زه به نن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه مخکې کېږم نن به ترې چنده ډېره وړم نو چنده یې ښه ډېره ووړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی عمر فاروقه
څومره دې راوړي دي؟ وی نیمه مې راوړې ده او نیم مې کور پرېښه، ټول مال مې نیم کړی و. دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی ورته وایي څومره دې راوړې ده؟ وی چې څه وه مې ټول راوړي دي. کور دې څه پرېښي دي؟ وی الله او د الله رسول مې پرېښی دی. نو علما وایي په دې ځان پوه کوي مال ته نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کم و، مال د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کم و، ټول یې وړی خو لږ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چنده ډېره راوړې وه. نو پکار ده چې نبی علیه السلام اعلان داسې کړی وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نن میدان وګټو، ځکه چې کومه چنده یې وړې وه نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه ډېره وه. او نبی علیہ السلام اعلان وکوي نه میدان بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وګټ. مال کم وړو، علما وی وجه دا وه چې مال د کم و د هغه سیوا و، خو دې کې قرباني سیوا و او په هغې کې کم و. هغه نیم مال پرېښې و نیم یې وړی او ده خو ټول وړی و. نو زه 15 ورکوم خو دا زما د مال نیمه ده، ته 1000 ورکوې خو دا ستا د مال لسمه ده. نو لیبلوکم ایکم احسن عملا، الله به ګوري چې عمل د چا ښایسته دی، د چا په عمل کې وزن ډیر دی، د چا په عمل کې قرباني ډیره ده، د چا مونځ د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم موافق. نو اقیم الصلاة یوه معنی د اقیم الصلاة دا ده چې داسې مونځ وکئ چې د ټولو آدابو سره، ټولو شرایطو سره، د ټولو سنتو سره مونځ وکئ، دې ته اقامت د مانځه وي. دویمه معنی علما کوي د اقامت د مانځه وي، دې ته وي چې په خپله مونځ کوي نو ستا چې څومره ماتخ اهل و عیال دی په هغوی مونځ وکړه، دې ته اقامت د مونځ وي. ته مانځه له ځې نوکر ته وایي تم مونځ وکړه، ته مونځ کوي بچي ته وایي تم مونځ وکړه، چې تم وکړې او په بچو دې مو کو، دې ته اقامت د مانځه وي. مونځ دې قایم کو، قایم ستا په کور کې مونځ ودرېده، ستا اهل و عیال مونځ وکړو، نو ستا نه چې څومره ماته خلقي هغې ټولو ته وایې د مونځ خیال ساتئ. نو څنګه چې ته مونځ کوئ نو داسې وړو ته هم حکم کوه الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسو ټول چې یې شپونکي یې، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تاسو کې به هر یو نه د خپل رعیت او د کنډک باره کې تپوس کیږي. څنګه چې د بیزو شپنکۍ خلق ته ماښام د خپلو بیزو تپوس کوي که نه کوي، نو دا ستاسو کنډک دی، د دې تاسو مشران یې، د دې خپل اهل و عیال تپوس په د کور د مشر نه کیږي، د بچو تپوس په د پلار نه کیږي او د مور نه به کیږي. دا د دوی رعیت دی، دا د دوی ماتح دی، د دې به تپوس الله د دوی نه کوي. نو خپلو بچو ته حکم د مانځه کوئ چې 7 کالو ته ورسي. علما وایي د بچی په پلار اولنې حق دا دی چې دی به ورله نوم ښکلی ږدي، نوم به ورله صحیح ږدي. نوم کې د علماو سره مشوره کوئ، ښکلی نوم به درته وښي، ښکلي نومونه به درته وښي، سبا به ته خوشحاله یې. نو مونږ خو د چا نه د نوم پیسې خو نالو چې نوم مې درله بچي له کېښود ما له به یې اوس پیسې راکئ. نه، نوم کې د علماو نه تپوس کوئ. حدیث مبارک کې راځي احب الاسماء، په ټولو نومونو کې غوره نومونه عبدالله او عبدالرحمن دي. عبدالله، عبدالرحمن دا غوره نومونه دي. به هر صورت نوم بچي له صحیح کېښودل دا د مور او پلار باندې د بچو یو حق جوړیږي. دا ولا تا اولنې حق ضایع کو چې بچي له دې نوم غلط کېښوده، معنی غلطه ده. علما وایي د دې نوم د معنی اثر چې دی ګورې دا په بچو کې سبا بیا ښکاره کیږي. د دې نوم اثر وي اثر، نو بچو له ښکلی نوم د صحابي نوم ده، د پیغمبر نوم ده، د ائمه اربعو نومونه ده، د علماء دیوبند د مشرانو نومونه ولږ ده چې الله پکې سبا هغه اثرات ښکاره کړي. نو موږ لومبې حق د بچي ضایع کو، نوم ږدو ته څه وایې، ته څه وایې، ته څه وایې، یاره جي دا مې پلار خوښ کړی دا نوم به یې اوسي، ټیک ده. پلار ته وایي ستا خوښ دی خو د الله او د الله د رسول نه دی خوښ، نو څه وکړم ای به دغه به ولږدمه. نه که نه وایي دا زما د بچي اولنې حق ضایع کیږي. پلاره نوم به هغه نوم ږدو چې د هغې معنی صحیح
او هغې کې موږ د علماو نه رهنمایي وایو. نو یو نوم صحیح کېښودل دا د اولاد حق دی په مور او پلار، او دا اکثر پلاران ضایع کی، بیا سبا سر ټکی چې د نوم معنی وګوري نو د نوم معنی یي شریر، چې د نوم معنی وګوري نو معنی یي جاهل ناپوه، نو هغه به بیا څه د پوهې خاوند شي. نوم یې وله یخی شریر نو هغه به څه بیا د خیر خاوند شي. نو اولنی حق د بچو دا دی چې نومونه وله صحیح دی. دویم حق دا دی چې د اولاد به نیک تربیت کوي، دا د بچی حق دی په پلار باندې. نیک تربیت به د بچو کوي، دا د بچو حق دی. دا قتل روحانی دی، روحانی د بچو روح چې دی هغه خلکو قتل کو. تربیت غلط میلو شو، د بچی د روح غذا لاړله، باز دا لوی حق دی چې دا د پلارانو نه ضایع شي. د بچو حق چې هغه نیک تربیت دی. قال الله قال الرسول به بچی ته خی، دا د بچی حق دی. ټیک د پلاره تعلیم پې کوه، تعلیم خلاف نه یو، خو د تعلیم سره بچو ته قرآن خیا. ډاکټري پې کوه خو د ډاکټرۍ سره ورته قرآن خیا. دا د بچو حق دی. حق دا تا ضایع کړی دی. نن مونږ کې دی نه ډېره غټه بې پرواهي زمونږ نه کېږي چې مونږ په دې حواله د بچو خیال نه ساتو. چا د بچي نه تپوس کړی بچیا تاله د قرآن ناظره درځي؟ غلطه ده او که صحیح ده؟ ته ناظره غلطه وای که صحیح وای؟ که ته دا ناظره غلطه وای نو بچیا دا خو زمونږ دپاره ښه د وبال ذریعه جوړېږي. تاله قرآن درځي؟ ستا د مونځ الفاظ صحیح دي؟ تا د بچی تربیت کړی دی؟ نو د بچی تربیت ګورې دا د پلار حق دی، دا د مور حق دی. خو نه مور پروا کی او نه پلار پروا کی. بایزید بوستامی رحمت الله علیه د پلار مړو، مورې کونډه وه او دا بچی پاتې شو. دا د کونډې مور تربیت دی چې نن خلق بایزید بوستامی رحمت الله علیه یادوي. د دې په شا د یوې کونډې مور د هغې محنت او د تربیت سیله ده. پلار مړ دی، مور بار بار لګیا د بچی ته وایي تا به مدرسې ته داخلو. ته بوس استاد سره سبق ته کینو، استاد ته وایي زما بچی ته به علم ښی، خو هله به زما بچی کور ته را پرېږدي چې کله زما بچی علم مکمل خاون نشته دی او بچی به میم کور ته نه را پرېږدي. بچی سبق شروع کو. یو ورځ استاز ته وایي زه کور ته ځم زما مور یادي. استاز وی مور یې ما ته ویلي چې نه به یې را پرېږدي. نو ډېر سبق یې ورته حواله کو، وی دی به دا زوت نه کي جلا بړن شي. هغه سبق زوت کو وی ورو. نو چې وی ورو سبق نو استاز سره بله چاره پاتې نه شوه. نو وی زه ځمه. بیا بچی راغې سبق یې واورو. نو استاز ورته وی زه لاړ شه خو بیا په ټیم راځه. اوس استاز اجازت ورکو خو کور کې یو بل استاز ناست دی چې هغه مور ده. زه مور ستا دا غیږ دا مدرسه ده، دا عظیمه تربیتګاه ده، دا اولنۍ مدرسه ده د بچي. ګورې ړومبې تربیت یې ته وکړه او بیا یې مونږ له راولېږه. نو چې دی کور ته راغی نو ور یې وټکو. مور اواز کوي څوک یې وایي بایزید ما. نو مور چې اواز اورېد نو پوه شوه چې دا خو زما هغه بچی دی بایزید. دی که اوس کور ته نن راشي نو په سبق به اثر پرېوځي. نو مور ورته وایي کم بایزید؟ یو بایزید خو زما بچی دی، هغه خو نه یي. ځکه چې هغه ته ما ویلي چې هله به راځي چې علم دې تکمیل ته ورسي. نو هغه خو نه یي، ته چېرته پردی څوک راغلی او زه پردو ته ور نه کولاوه. بچی بار پوه شو چې مور زما په ملاقات خفه ده. استاز اجازت ورکړی دی او مور ملاقات ته بچی پرې نه خود، بچی واپس مدرسې ته راغی. هغه بچی و علم یې کو، علم تکمیل ته ورسېدو او استاز ورله خپله پګړۍ په سر کړله او یې زه بچیه ستا علم مکمل دی کور ته ځه. چې کور ته راغې دروازه ټکوي بایزید بوستامي تېنه جوړ شوی دی. مور غږ ورکړي او دنده بچی ورغې، بایزید بوستامي وردنده شو. مور ورته وایي بچیا ته دغلته کښېنه، اوبه در کوم، چای در کوم، ډوډۍ در کوم، خو نن الله زما د عمرونو ارمان پوره کو. نن د یوې کونډې مور د ارمانونو د ریجېدلو ورځ ده. نو اودس یې وکړو په مصله باندې کښېناستل.
2 رکعاته مونځ او د الله شکر ادا کړي او د الله نه دعا کوي چې الله مالا د بایزید بوستامي په شان بچی راکړو. نن خلق علاقه د بایزید په نوم باندې یادوي، د په شا د یوې کونډې مور کردارو. نو دا د مور او پلار ذمواري ده د اولاد صحیح تربیت کول. او دریم حق دا دی چې کله دا بچی بلوغ ته ورسیږي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي. چې کله بلوغ ته ورسیږي نو د واده بندوبست په ورله کوي. چې بالغان شي نو بیا به ورله د واده بندوبست کوي. دا د پلار حق دی. حدیث مبارک کې راځي من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. څوک چې د نکاح طاقت لري هغه نکاحونه وکړي. طاقت څه ته وایي؟ مونږ خلق د طاقت عجیبه ترجمه کو. مونږ وایو کور لا نه دی لینټري شوی، ټایل لا پاتې دي ورګه، کمره کې لا ټایل نه دي لګېدلي، 15 لکه روپۍ نشته ده چې د هغې ورله فرنیچر وکمه، 15 لکه روپۍ نشته چې میلمانه پې اټین کمه. دا طاقت نه دی. ګورې من استطاع منکم الباءة فلیتزوج چې دا الک روغ دی په وجود د بیبي په حقوقو ادا کولو باندې قادر دی او دومره کوډګۍ یې شته دی چې په هغې کې د بیبي سامان محفوظ کولی شي. یوه کمره لینټري شرط نه دی، یوه کمره شته چې د بیبي سامان پکې محفوظ کیږي او د بیبي چې کم مهر دی د هغې په ادا کولو باندې قادر دی او 2-3 ټیمه د ډوډۍ طاقت شته چې خپل او ځان له بیبي له ډوډۍ ورکولی شي. نو حدیث مبارک کې راځي فلیتزوج، د له واده وکړي. دا د پلار او مور حق دی. دې کې ورسره مرسته وکړي او د